فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. دا سکالی بم دا خبره په مینت او په زارۍ باندې کوو. ما سکالی خیال دی چې د خپلې مدرسې د دارالفتاح شیخ الحدیث صاحب ته استادانو ته دا درخواست وکم چې مونږ باقاعده یو فتوا ورکو، فتوا چاپ کو، چاپ په دلایلو باندې یو شیز تیار کو او بیا په دې جماعتونو باندې تقسیم کو، په خلکو کې تقسیم کو چې په عوامو کې د دې خبرې په باره کې رهنمایي راشي. دا تاسو ته پته ده چې کله تا احرام واخستو او تا اراده د حج وکړه یا د عمرې وکړه، دا مونږ خلک چې وایو د احرام پابندیانې دي، د احرام پابندیانې. نو لږه توجه ما طرف ته ساتئ چې تاسو هم زما په دې خبره ورسئ چې دې دلیل کې څومره زور دی، زور پکې شته او که نشته. مثال طور باندې نو چې مونږ احرام شروع کړو، لوازمات د احرام شروع شو. هغه سکه بیبي چې چا سره ما نکاح کړی د نکاح د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت می ادا کړی دي، زما حلال ښځه ده. والله وی د حج بیت الله دغه احرام چې تا واخستو انو تا باندې د احرام څومره لوازمات دي، شرایط دي، قواعد دي، دا جاری شو. د دین رستو خپلې بیبي ته د شهوت په نظر قتل په احرام کې حلال دي حرام دي؟ خپلې بیبي ته قتل حرام دي د احرام په حالت کې. خپلې بیبي ته چې چا سره نکاح شوې ده، دا که حج بیت الله شروع شو او تر څو پورې چې دی د احرام په حالت کې دی، خوشبو به نه لګوي، ویښته به نه ګمنځوي، صابون به نه لګوي، ویښته به د خپل ځان نه نه لرې کوي. څومره قواعد او ضوابط دي. څه به کوي؟ دی به خالص تلبیه وي، استغفار به وي، اذکار به کوي، نور به یو کار نه کوي. نو که دا کنزل منزل دی به د نظرم حفاظت کوي. یعنی کلهم چې کم حلال شیونه دي دا په ده باندې حرام کړی شو. اوس تاسو ما ته ووایئ چې یو سړی د احرام په حالت کې خپلې بیبي ته کتل، کتل نه مراد پوهېږئ د شهوت په نظر باندې کتل، دا حرام شو. نو اوس چې الله دا حلاله بیبي حرام کړه، نو موبایل پکې څنګه جایز شو؟ یو سړی د احرام په حالت کې زه خلکو ته ویم چې کله احرام کې جاری شو، د احرام احکامات په تا راله، نو تا باندې حکم بالکل داسې دی لکه یو سړی چې په مونځ کې، په مونځ کې ځکه عبادت دی که نه. نو اوس یو سړی د مانځه په دوران کې، عبادت په دوران کې، ته خالی په دې وخت کې سیل کوونکی سړی نه چې تر څو پورې ته په احرام کې. یو سړی په مانځه کې ولاړي او په مانځه کې لګیا دی په موبایل باندې سیلفیانې وباسي او موبایل ګوري، د ده مونځ کېږي؟ زه خلکو ته ویم چې تا باندې حلال شیز الله حرام کړو د خدای بنده، نو ته د احرام په حالت کې موبایل ګورې، تا ته د دې خبرې اختیار شته چې دا موبایل دا پاڼې چې زه اړوم په سوشل میډیا کې، دې نه پس چې کم راتلونکی تصویر دی، دا بربند دی، دا لوس دی، دا سندره ده، دا ګډا ده، دا تا ته پته لګي؟ نو چې تا ته دا پته نه لګي، نو تا د احرام په حالت کې بیا څه وکړو؟ د دې جواب زه خلکو نه غواړم. دا چې خوا کې حلاله بیبي چې نکاح دې ورسره شوې ده، دې ته په دې نظر کتل الله وی حرام دي. که خلاف ورزي وشوه بیا به دم ورکې. نو ته دا ووایه چې دا خبره ستا دپاره څنګه روا شوه چې ته فیسبوک په لاس کې ونیسه او ته اړوه راړوه، یو جینۍ ګوره بل ګوره، تا ته اړو پته نشته. ټیک ده چې ته وایې زه پې نظر نه اړوم، دا چې په دې نظر ولګېده او تا ته د مخکې نه پته وه چې په دې ګند کې هم دا شی شته، نو چې زه ګورم خامخا به راځي. دغه خلک دې ووایي چې د دوی دا عمل په کم حکم کې دی. ولهذا ما دا اراده ده چې خپل مدرسې مفتیانو حضراتو ته ووایم چې په دلایلو باندې چې دی یو فتوا مونږ جاری کو او د دې به خدای مونږ له اجر راکوي چې په دلایلو دا فتوا جاری کو چې کم سړی په حالت د احرام کې هغه موبایل کوي، هغه سیلفي کوي، دا حرام دی حرام. او پکار دا ده چې په دې سړي باندې په دې عمل باندې دم راشي دم. لہذا چې کم سړی په احرام کې لاړو هغه ته دا نه دی پکار، طواف لا شروع دی، حلق دی نه دی کړی او قربانی نه ده شوی، یعنی حلق دی نه دی کړی، د عمرې د احرام نه ته آزاد شوی نه،
په هغه حالت کې یو سړی د طواف په دوران کې تصویر وباسي، د طواف په دوران کې سیلفي وباسي، نو تاسو ته دا پته ده چې طواف سیل او چکر نه دی. یو هغه دی چې هغه واجب طواف دی، یو هغه دی چې نفلي طوافونه دي سړی کوي. په نفلي کې هم جرأت نه دی پکار چې سړی د بیت الله شریف او د احرام او د مطاف په حال دی د هغې ګستاخي کوي. لیکن بهرحال چې کم سړی واجب عمل کوي لګیا دی، چې دی لا اوس د عمرې په پراسس کې دی، عمره نه ده مکمل شوې، دې حال کې چې کم سړی موبایل راخلي، سیلفیانې وباسي، د بل وباسي، په مطاف کې وباسي، زما فتوم ده، درخواست هم دی چې دا حرام دی، حرام دا مکروه تحریمی نه، دا حرام دی. ځکه چې د طواف په دوران کې چې د دې عمل اجازت ورکړی شي، اجازت بالکل داسې دی لکه سړی چې په مانځه کې اجازت ورکي او ورته ووایي چې ته دا لاړ شه سیلفیانې وباسه. اوس به تاسو کتلي مي خلکو پې مشورې کړي دي، په جومات کې به ولاړي وی ټلیفون ورته راشي نو موبایل راوباسي، بیا په موبایل کې وګوري چې نمبر د چا دی، بیا پکې بټن ووایي، یعنې ښه هم ګوري. هلکه دا کم مونځ دی؟ نو شریعت نه داسې کار نه دی جوړول پکار چې دا د موم پوزه ده چې کم طرف ته زما خوښه نو په هغه طرف ته به یې زاړوم. د دې اجازت په شریعت کې قطعا نشته. لہذا دا خبره عام کول غواړي، تاسو ته درخواست دی. او پکار دا ده چې حج کمپنیانې باقاعده چې دا کمې کتابچې چاپ کوي چې په دې کې ورسره ولیکي چې یاره په دوران د حج او د عمرې هغه عبادات چې فرضي او واجب دي، تاسو د خدای دپاره ووایئ چې هلکه ته د احرام په حالت کې او ته لګیای په دغه کې ولاړې، په مینا کې، په عرفات کې، د عرفات غوندې اجتماع او عبادت د هغې فضیلتونو ته وګوره. ته د عبادت په دوران کې ته لګیایې په دې ټچرخانه او په دې مصیبت باندې تنخته. او زه خو هر وخت خلکو ته وایم چې کم خلک په مطاف کې تصویران وباسي، تاسو وګورئ د هغه په تصویرانو کې، په ویډیوګانو کې پردی زنانه راځي، ځکه مطاف ډکې ټول. هلکه ظالمه، د دې یو خپل د شوق تصویر دپاره تا د خلکو عزتونه واغسته، د خلکو زنانه دې پکې راوستې، که دې برکه کې ولې نه وي؟ مخونه خلک نه پټوي، څوک یې پټوي او څوک یې نه پټوي. لہذا د ثواب په ځای باندې ته لګیایې د ګناه مرتکب کېږي. دا درخواست دی چې د دین نه ګپ مه جوړوئ، د دې سپیرټ معلوم کوي چې حج او عمره چې کم دی دا څه شی دی. یو درخواست دا دی، کم سړی که دا خیال کوي چې دا حج عمره که په هغې کې لږ ذره برابر شبه دا راله چې څه احساس ورته پیدا شو چې دا د نفس خواهش دی، دا زه چاته خیمه، دا زه حج عمره نه د هغې نه زیات نیت کې دا راله چې یو چکر به ووام، یو چکر به ووام، ښه دا ده چې دا مه کوه. دا څه کالې که دې نیت کې د چکر نیت راځي پرېږده. هغه وخت کې حج عمره وکړه چې په کم وخت کې ستا زړه او ستا سپیرټ دا وي چې زم چې بس د الله په نوم قربان شم، الله ته کینم، سملم، سر ورته اکدم چې الله سره اظهار محبت وکړم. ما تاسو ته ویلي امام احمد حنبل رحمت الله علیه غونتې هستي، هغه د بشر حافي رحمت الله علیه چې هغه پیرو، هغه مرشدو، او شپږ لکه احادیث امام احمد حنبل رحمت الله علیه ته یادو، شپږ لکه. الله سره سلزله ملاقات په خوب کې کړی دی، خبرې ورسره کړي دي. هغه وی د بشر حافي د جنازې سوال جواب چې راغی دې جنازې ته لاړ، خلکو ورته وی چې حضرت ته او د بشر حافي جنازه نه کول دا ولې؟ هغه وی ما خپل نیت ته کته، نیت ته په نیت کې مې دا خبره زیاته راتله چې دا د بشر حافي جنازه ده، دا خلق بسوي، دنیا روانه ده. په نیت کې مې دا خبره کمه راتله چې جنازه دا زه د الله د رضا دپاره وکړم چې د الله د یو ولی د هغه مرګ شوی دی، وفات شوی دی، دا خبره کمه راتله. د رواج خبره زیاته راتلله چې هغه مړ دی او هغه مړ دی. ما وی بهتره دا ده چې زه لاړ نشم، ځکه ما ته زما د عمل خاص د الله د رضا دپاره نه ښکاري. نو دواړه شرایط قرآن تړلي دي. کم سړی چې حج بیت الله ته ځي، ولله شرط ورسره دا دی علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، په هغه چا باندې حج فرض دی، یو دا چې څوک یې زاد راه لري،
څوک استطاعت لري د حج، لیکن شرط دا دی چې په دې شرط باندې چې داغه دا عمل دا حج داغه خالص د الله دپاره وي، خالص د الله دپاره. واتم الحج والعمرة لله، د حج او د عمرې حکم دی دا کوئ، لیکن خیال کوئ چې ستاسو په نیت کې مقدمه خبره دی چې زما دا عمل دا زما د الله دپاره دی. که دا د دې دپاره شو چې فیشن دی، رواج دی، په کلی کې او په بازار کې به زما مشوري کیږي چې زه دایمه او زه دایمه، ډېر په معذرت باندې دا حج بیت الله د دې عمرې نه کول چې کم دي دا ستا دپاره بهتر دي. هر چا سره چې د حج بیت الله پیسې وي نو نصاب معلوم دی. نصاب دا دی چې زه یم آسانه طریقه دا ده چې سړی د نصاب ګوري او په حج باندې خرچه ګوري. اصل کې خو دا خرچه ده، یو سړی دی 52 تولې چاندي چې چا سره یعنی فالتو پیسې دومره دي د خپلو ضروریاتو نه د حاجاتو نه فالتو پیسې چې چا سره دومره وي، په ده باندې چې دی زکات واجب دی ورکول، زکات به دی ورکوي، دی به قربانیم کوي، لیکن تاسو ته پته ده چې حج په دومره پیسو باندې نه کیږي. لہذا حج په هر هغه چا فرض دی چې کم سړی د هر کال بیل بیل ریټ دی. دا خو پاکستان دی، دلته پتم نه لګي، تا سره دی 6 لکه روپۍ او حج په 10 لکه کیږي، نو پتا نه دی فرض. په هغه چا فرض شو چې چا معلوم کو چې ما سره دومره پیسې دي چې په دې پیسو باندې زه سکال حج ته تلی شم، د هغې د پاسه نه تلل، وایي نه صبر وکړه بل کال له به ځم، دریم کال له به ځم، لا مې نشه نه ده پرېښې، لا مې نشې تماشې نه دي پرېښي، شوقونه مې نه دي پرېښي، دا ټول کار حرام دی. که چا دا عمل وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که دا یهودي مري او که نصراني مري زمونږ په ده کار نشته. نو خدا نه خواسته هغه سړی دی سوچ وکړي چې په ما حج فرض شوی دی او زه حج له نه ځم، نو چې ته نه ځې دقسې ګناه ده لکه ته چې فرض مونځ پرېږدې. ته د ماسپښین مونځ له ولې رانغلې، مازدیګر له ولې رانغلې، ماښام له، څنګه چې د فرض مونځ د پرېښودو ګناه ده دقسې ګناه د هر هغه واجب او د فرض عمل ده چې کم الله واجب کړي او فرض کړي دي. په دې کې د انسانانو اختیار او ثواب دید نشته دی. په اولني فرصت کې د لاړ شي چې چرته خدا نه خواسته مړ نه شمه، که مړ شوم الله به رانه د دې تپوس کوي چې په تا باندې حج واجب شوی فرض شوی و نو تا حج ولې ونه کړو. بعضې حضرات وی لکه یو عمرې د پاسه بله عمره مه کوه، ولې وی بیا به در باندې حج فرض شي. حج د فرض کېدو دپاره 15 لکه روپۍ پکارې دي. ګورئ قرآن په دې باندې باقاعده مضمون تړلی دی قربان شه. څه کم 1500 کاله مخکې قرآن حکم کړی دی. هغه د پیتیګلو ستا شاګرد به نه ځي چې په سوالونو باندې حج کوي. حج په سوالونو نه کېږي، دا بې خونده سړی دی. الله رب العالمین شریعت انسان ته وایي اللهم مکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک. دا د رسول الله پسندیده دعا ده، پسندیده دعا. الله ما چاته د خپل د ځان نه د خپل د دې هستۍ نه علاوه الله ما چاته محتاجه نه کړي. یا الله دې وخته مې نه راولې چې زه سوالګر شم. څه کم 1500 کاله مخکې قرآن دا مضمون راوستی دی چې چا سره زاد ره نه، چا سره خرچې او اخراجات نه، هغه د حج له نه ځي. دا نه چې ته حج له لاړ شي، ستا د حج ته د تلو نیت دا دی چې ته الله سره اظهار محبت وکړي. سترګه دې رب مونه وایي د الله نه اخوا دې خوا چاته مه ګوره. نو چې کم سړی حج او عمرې له په دې نیت ځي چې بیت الله کې فلانکې حاجي صاحب نن د بازار راغلی دی، دا ما سره میلاو شي، فلانکې سرمایه دار راغلی دی او بعضې نیم به پکې بار ولاړي، حاجي صاحب راغلی وما بس راخو غلم مرګرو را سره کار مار وکړو، مرګرتیا یې وکړه او څه مدد یې وکړو، اوس چې راغلی یم نو اوس پیسې نشته. نو دا تو لعنت دی وي او په تا باندې دی وي چې ته د الله په هغه دربار کې، د الله په هغه دربار کې ته لګیا یې خلکو ته سوالونه کې بدبخته د حج او د عمرې په مقصد باندې پوه نه. هلته لاړ شه او سر کې د چې الله ما ته استغنا نصیب کا، ما مستغنی کا. د عمر رضی الله تعالی عنہ نوسی راغلی او نوسی خلیفه وقت بادشاه وقت
هغه ورته منت او زارې وکړلې، په حرم کې وکتو، په ادب کې ورته ودرېدو او بار بار یې ورته پیشکشونه کړه چې هدیه واخله، پیسې واخله. هغه ورته تا نه به هدیه اخلم، په دې دربار کې او په دې کور کې به تا ته ګورم، زه دومره بیکاره سړی نه یم. دا کار یې ونه کړو نو خلک په دې خبره باندې نه پوهېږي. ما یو سړی وکتو په حرم شریف کې یو خادم و، اوس چې دلته غټ پوپ جوړ دی، د دروغو غټې غټې جامې اچولي. څوک وایي دا یو سړی مې وکتو، زما د مقتدیانو کې مې وکتو، وایي دا په حرم شریف کې استاد دی. لکه د خدای ظالمه، ما ته په دې خبره پوهې پته درته شته چې استاد دی او که نه دی؟ نه دی. دا نصیحت ورته ما کړی و، هغه کس ته مې کړی و. یو ته ټلیفون میلاو کا، میزاب رحمت ته ولاړم، مخامخ یم ورته تا ته دعا کوم. بس ډش یو ټلیفون بندوي او په بل دا سودا خرڅوي او په بل دا سودا خرڅوي. نو ما ورته دا یو نقطه داسې شارټ کټ وویله، په اشاره کې وویله، هغه پوه شو. ما ورته تا ته درخواست دا دی چې د کم دربار کې ته ناست دی او د کم کور ته ته مخامخ یې، دې ته نسبت د الله د کور شوی دی. د دنیا جهان خزانې دا ټولې د پروردګار سره دي. دا بادشاهانو د الله مخې ته څه حیثیت دی؟ خلکو ته ټلیفونونه مه کوه، د خالق په کور کې ناست دی او ګورې ته مخلوق ته. نو ستا مثال بالکل داسې دی، ضعف الطالب والمطلوب، غوښتونکي باندې م حیرت دی، او چې څوک وایي زه در کولی شم نو په هغه باندې م حیرت دی چې ته څه کولی شې. ته خپل اودس ماته نشي ټینګولی او ته دا نسبتونه کوې چې زه به ځمکه وکم او زه به اسمان وکم، نو ته دا کار نشي کولی. نو هغه خلکو ته د حج ته د تلو اجازت نشته، که په پاکستان کې دي، په پیښور کې دي، په خاندان کې دي. خلکو ته د حجونو د عمرو سوالونه مه کوه، دا خلاف سنت خبره ده، دا خلاف شریعت خبره ده. او الله رب العالمین چې دی غواړي ته الله ته دعا وکړه. د خلکو عقیدې زما دی د الله په ذات قسمي سره زمانه عقیدې ډېرې کمزوري شوي دي. د دې د وجې نه دا سپېړې لګیا دی مونږ خورو. الله دې بیکاره مخلوق مخې ته وراچولی و، داسې مخلوق چې د هغه ظالم په زړه کې د سره سره هم نشته. الله ته سر کېده، د الله شه نو بیا ته وګوره چې الله رب العالمین تا سره څه معامله کوي. لہذا چې څوک هم په حج بیت الله کې وي، سوال کول چې دی په حج بیت الله کې، هغه که ستا خپل دی او که پردی دی، هغه سړي باندې واجب دی چې دا خرچې اخراجات دا به د دې ځینه وړې او په داسې حال کې به وخت تېرې چې ته د بل نه سوال ونه کړې. د دې نه قرآن هم منع کړې ده او د دې نه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم منع کړې ده. نو بهرحال فضیلت دا دی. نو خلک وایي چې یو ځل عمرې ته لاړې نو بیا به نه ځې، وایي حج در باندې فرض کیږي. په حج باندې 15 لکه لګي، عمره به په 2 لکو باندې کیږي. ستا چې تر کم وخته پورې وس وي حج نشي کولی، عمره کولی شي، یو 2000 عمرې او که 2000 عمرې، د دې منع په شریعت کې نشته. دا مسله چې چا خوره کړې ده دا د پیتی ګل استاد شاګرد دی چې څومره دې په مینه یي او څومره دې وسي، زور کوه چې لاړ شي. یو ګروپ هغه پیدا شوی دی، خلکو ته وایي حجونه مه کوئ، تاسو په دې باندې لکه روپۍ لګوئ چې ستا وسي ستا وس. وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حج کړی و، د خدای بنده چې رسول الله یو حج وکړو نو کال له وفات شو. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې څومره فضایل بیان کړي دي هغه واوره. حضرت ابو بکر صدیق خلافت راغی، نو خلافت د څومره مودې و؟ 2 کاله او 2 کاله. رسول الله صلی الله علیه وسلم را روان کال پرده و فرمایله، هغه تشریف ویوړو. حضرت ابو بکر ته 2 کاله خلافت ملو شو، وفات شو. د هغې نه وروستو 10 کاله عمر فاروق رضی الله تعالی عنه خلافت کړی دی. په 10 کالو کې یو ځل حج نه دی قضا کړی، یو ځل. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه متعلق راځي وایي 50 حجونه یې کړي دي، څوک وایي د دې نه زیات کړي دي. تر دې پورې چې د حجونو دومره کثرت کو چې خلیفه منصور امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په جیل کې اچولی و. په دې جیل حالت کې به هم خلیفه ته دا احساس و، ظالم خلیفه و چې امام ابو حنیفه په جیل کې اچولی و، لیکن دا احساس ورته و چې امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه حج کې قضایی نه کوي. نو لاندې حکم جاری کو چې جیل دروازې کلاوې کوي. امام ابو حنیفه به سره د دې نه چې په قید کې به وي، لیکن حج له به ځي. چې حج به یې وکړو واپس به راغی نو دوباره به جیل ته لاړو.
لیکن د حج نه نه منې کو ځکه هغه وایي د ده په زړه کې د حج دپاره دا جذبات دي. لہذا چې کم سړی په دې باندې قادر وي، زه تاسو ته په ایمان ویم دا جمله یاد لرئ، دا دنیا به تر هغه وخته پورې باقي وي. دا واورئ، باباګان نه، دا دنیا به تر هغه وخته پورې قائمه وي چې تر څو وخته پورې په دې ځمکه اوسېدونکي خلک د الله سره محبت کوي. چې په کومه ورځ باندې د خلکو په زړونو کې الله سره محبت کم شو، زما دې په خدای قسمی قرآن او حدیث راواله، الله به دا ځمکه ختمه کړي. دا جوړه کړې پروردګار، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جوړه کړې مې دې دپاره ده بس انسانان به زما عبادت کوي، زما بړایي به بیانوي، لویوالی به بیانوي. او چې په کم وخت کې ته د پیتي ګلو ستا شاګرد شوې او دا تاویلي او ماویلي چې شروع شو، یو منټ به را باندې الله نه ضایع کوي، سونامي به راشي، زلزله به راشي او دا ټوله دنیا به چې دی الله ختمه کي. هسه وایي ومن الناس والذین آمنوا اشد حبا لله، د مؤمن سړي صفت الله دا بیانوي، دی د بل چا سره مینه نه کوي. الله وایي د مؤمن صفت دا دی چې دی په مینه کې او دی په عشق او په محبت کې که دی چا سره کوي نو دی د الله رب العالمین سره کوي. دکه ټول مقصد دی. لہذا د چا وس وي هغه په کار ده چې حج بیت الله نه مستفید شي. او بل گزارش دا دی چې چا سره دومره پیسې شته، 52 تولې چاندي، 2 لک روپۍ څه کم 2 لک روپۍ چې چا سره یي په تا قرباني واجب ده. نن سبا خو علما وایي تا سره آیفونې دي، آیفونې تا سره د 3 4 لکو